الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد لله درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. اوس پورې وو اعتراضات او جوابات شپږ اعتراضات او جوابات موږ ورکړي دي. په پرونی درس کې د فیمینزم د فلسفې په بنیاد چې کوم اعتراض کېدلو چې اسلام خذل حق نه دی ورکړي او ناقص العقل غړي دا وضاحت شو. الحمدلله چې اسلام څومره حق خذل ورکړي دي دون یو مذهب نه دی ورکړي. نن به موږ دوه اعتراضات حل کوو. یو اعتراض دی چې بعض ملحدین ما چې اول ابتدا کې کله کار شروع کړو دا ما به خدا مناظره اورېدلې نو یو الګو د یو مولوي صاحب نه دا اعتراض به وکړو. مولوي صاحب اخوا دې خوا کول خو موضوع باندې چې ته نه پوي او ته به جوابات ورکې نو بیا مو چې لکه راشه دا راجمه کړو دا موږ مقاله کې راجمه کو. دوی وایي د هندوانو د مذهب ډېر آسان دی. هغه و پیریزي راځي کنه و پیریزي راځي او پیر مرشي بیا برازي د مسلمانانو سره یو چانس دی ولاړ کوو شو بس بیا دې دوباره نه پریږي ته بیټینګ وکړي او بیا که چېرې مړ شو نو بیا به همیشه به کافر لاړې همیشه به جهنم کې سوځېږي. نو د هغې هغه اعتراض دی. بل اعتراض دوی دا کوي چې آیا قرآن کریم د اتم نمبر اعتراض به موږ دا حل کوو چې آیا قرآن کریم د الله طرفه راغلی دی. نو د دې وضاحت به کوو. عبارت کتاب ورڅه موجود دی مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 7 د هندوانو مذهب آسان دی انسان چې مرشي دوباره بیا پیدا کیږي. د هندوانو مذهب آسان دی انسان چې مرشي دوباره بل ځای بیا پیدا کیږي. مطلب مذهب ډیر آسان دی. ډیر کم خلک به جهنم ته ځي. د دې خلاف د اسلام مذهب وایي چې څوک جهنم ته لاړو دا به همیشه په جهنم کې اوسېږي. دا خبره قبلول مشکل دي ځکه چې دې څومره ګناه کړي وي هغه عمره سزا ورکړي دا همیشه ولې جهنم ته ځي. دوی وایي چې څومره سزا څومره ګناه کړي دومره ولله ورکوي. نو موږ وګورو تاسو د دې فلسفې نه خبر نه په دنیا کې جرمونه په لږ وخت کې کېږي او سزاګانې اکثر همیشه د پاره وي. او بل د هندوانو دا مذهب چې د عقلي او نقلي طور پر باطل دی. اور د موږ دې ته وایو تاسو موږ ته داسې یو انسان وښیوئ په دې یو عرب او 13 کروڑه هندوان دي. سو یو عرب 13 کروڑه 15 کروڑه هندوان دي په دنیا کې. موږ ته وښیو چې دا هندو ځان پیش کی چې بای دا وایي چې یاره زه دنیا ته به راغلی دا زما درېیم ځل تک دی یا څلورم یا درېیم جنم دی یا څلورم داسې شته پکې دا پنډتان دي ځان ثابت کی. نو دا خو هغه د خپل مخکینی د اولنی کوم ژوند چې د هغې په باره کې د وضاحت وکړي چې زما د پلار دا نوم د مور مې دا نوم د پلانکي قوم سره مې تعلق و یا زه انسان وم که زناور وم داسې به تاسو ته وښیي. هغومسې نظریه د پیش کړې ده او بس ورته باطل ورپسې روان ده. حالانکې دا خبره د عقل نه خلافه ده. نو جوابات موږ کړي دي چې دا خبر عقلي او نقلي طور څه شی ده باطله ده. مولوي صاحبانو چې تاسو وایئ چې هندوانو چې موږ بیا راځو بیا دې راتګ نشته دی وای دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ وایي که رښتیا وای هره چاره چې تر تېره شي ونقاشي هره چاره چې تر ورخ تېره شي ونقاشي ونقانه خلی په دام کې د هیچا وای تر ورخ تېرې و به بېرته نه جاروزي تېر ساعت په بېرته بیا وای تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دې ژوندي کړي په جړا نو بیا دوباره راتلل نشته. دا خبره د دوی غلطه ده. نو جوابات شروع کوو. مولوي صاحب عبارت زر زر وایه شابه. اول د هندوانو عقیده عقلي او نقلي طور باندې غلطه ده. عقلي طور ځکه غلطه ده چې د هغوی عقیده راکړه په دې ژوند کې انسان غلط کارونه وکړي بل ژوند کې به سپي او ځناور په شکل کې پیدا کېږي. دوی دا وایي که نه که دې دنیا کې دې جنم کې په دې زندګۍ کې که تا غلط کار وکړو یا به د سپي په شکل کې راځي او یا به د څه په شکل کې راځي د ځناور په شکل کې تر دې چې د مار او لړم په شکل کې به هم راځي. نو آیا دا انسان ته چې دا کوم وجود ملو شوی دی ولقد کرمنا بني آدم او دغه شانته کې دا چې څونه ګورو دا شکل او صورت دی وګوره خبرې کولی شي خپل څه کولی شي موږ د خپل عقل په بنیاد فیصلې کولی شو. ته به د عقل نه انسان محروم کړه د دې ژبې نه محروم کړه څونه انسانان نو دا د انسان څه شی دی په عقیده کې د انسان څه شی دی تذلیل کول دی په دې عقلي طور باندې مولوي صاحبانو. او دا خبره عقلي طور غلطه ده ځکه انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو کې غوره دی. ټول کائنات زمونږ دپاره پیدا کړی دی. حدیث قدسي دی که نه خلقت الاشیاء لاجلک خلقت دا هر څه مې تا دپاره پیدا کړی وخلقتک لیجزیک ته مې د ځان دپاره پیدا کړی. نو دا کائنات یې تا دپاره پیدا کړی بیا ته د زناور په شکل کې دا راولې نو دا خبره عقلي طور باطله ده. او نقلي طور باندې څنګه باطله ده چې قرآن کریم په وضاحت کړی دی چې سورت 3 آیت نمبر 4 شابه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان په ښایسته صورت کې پیدا کړی. الله رب العزت فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې دا انسان ما په یو ښایسته شکل او صورت کې پیدا کړی دی او ته پاسې کې د دې تصور کې مولوي صاحبانو
ته د تصور کې د زناورو دغه ورته ورکې جسم ورکې نو دا تذلیل دی او کنه شابس دیم هغه انسان به همیشه په جهنم کې وي څوک چې شرک وکړي او یا په بل دین باندې عمل وکړي نو که تا سره د جهنم ویرشته دی نو راشه مسلمان شي چې د جهنم د اور نه خلاص شي شابس دریم دا به ځکه همیشه جهنم کې سوځېږي چې الله تعالی ته معلومه ده که انسان تر قیامته ژوندی وي دا به زما نافرماني کوي نو د علت په بنیاد به همیشه سوځېږي بل جواب لأن قضیه الله تعالی حکیم دی د هغه حکمت تقاضا دا ده چې د نیکانو او بدانو په منځ کې فرق وکړي که چېرې د کافرانو مشرک مغفرت وشي او جنت ته داخل شي نو بیا فرق قائم پاتې نشي او د حکمت مقتضا خلاف به واقع شي او دا جایز نه دی شابس بل جواب الکفر نهایت کفر یو داسې سنګین جرم دی کفر یو داسې سنگین جرم دی چې دا په دنیا کې هم داسې ډېر جرمونه دي چې هغه کې څه کېږي همیشه انسان څه کېږي عمر قید کې وي شابس کوم چې به هیڅ یو حال کې د اباحت احتمال لري او نه نه شابس او نه د حرمت ختمېدو احتمال شته لهذا به کې د معافی احتمال او د عذاب احتمال عقلا ممکن نه دی په خلاف د نورو ګناهونو چې یو نه وخت د حرمت د دې نه د حرمت ځای لکېږي یو انسان شراب وڅښل یو انسان څوک بل ماضي وکړله نو دا به تاسې شي چې ځای شي هغه جزا به ورته ملاو شي بیا به څه کېږي سزا به ورته ملاو شي او بیا به الله رب العزت معاف کړي جنت ته به لاړ شي شابس بل جواب او ایز الکافر دا شان ته کافر په خپل کفر دا حق غني دا کافر خپل کفر حق غني چې یاره زه په دې باندې ما او د معافی طلب نه کوي نو سره چې خپل د جهنم نه پناه نه غواړي نو ستا ورسره څه کار دی چې تر هغه د جهنم نه بچ کې ا د جهنم الله رب العزت څه فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر الله رب العزت د کافر د کفر نه نه دی راضي نه دی نو چې د الله مخالفت کوي او د خپل کفر نه راضي دی نو همیشه بدل جهنم ملاويږي او د معافی طلب نه کوي نو ځکه د معاف کول به حکمت خلاف او د حکمت خلاف کول به سره یو چا واده کړ پر د جناب سره کې قصه ده سره جنت او جهنم په قصه کې ده ته چې لکه دا د جهنم ته ولي ورزوي نو دا د حکمت خلاف ده او د حکمت خلاف کار کول د الله تعالی نه عقلنا ممکن نه دي ان الله لا يخلف الميعاد آیات مبارک ده کنه موږ ویلو کړه مولوی صاحبانو دای دا اعتراض کړو موږ جواب ورکړو چې الله رب العزت په دې قادر ده چې تاسو کانه پیدا کی چې خپل اسی شي داغه د اوچتول نه عاجز شي یا الله رب العزت دا چې خدای پیدا کی چې هغه شي داغه د ختمول نه عاجز شي نو موږ ورته چې موږ قاعده ویلې و او ممکنات باندې سکیدل شابسه په ممکنات باندې قادر کېدل دا صفت کمال ده د ممکنات نه عاجز کېدل دا نقص ده نقصان ده کوم نه چې الله پاک ده او په محالات باندې قادر کېدل دا نقص ده د محالات نه پاک کېدل دا صفت کمال ده نو دا محالات دي ناممکن خبر ده یو ساينسدان ته تاسو کې چې ته به د سېجات کې چې ته به ختم نکړي شي ساينسدان ته وایي چې زه سېجات کوم زما پشان کې دي نشي الله چې سېجات کوي دا به واجب الوجود ګرځي که ممکن نو دا خو چې ممکن شي نو خبره ده ختم شو دی وایي چې الله دی واجب الوجود ایجاد کړي نو دغه خو کې دی نشي چې ایجاد کړي چې دی واجب الوجود وګرځي نو دا هغه جواب مونږ کړو نو دا که شانته کې مونږ وایو چې الله رب العزت خپل وعده نه خلاف کار نه کوي د انسان د کافر کفر حق ګڼلو نو د کفر په بدله کې د لسکیږي او فیصله پس کېږي د الله په علم کو د انسان په د بنده په عمل او په کسب فیصله پس کېږي ولې تاسو غوښتا ویل کنه د انسان په کسب او په عمل باندې جزاء بما كانوا يعملون بل آیات کې ده یکسبون یو کې د فعل او یو کې د کسب د دوه نسبت په آیاتونو مبارکو کې شوی دی بل جواب داسې دی وایسن هو اعتقاد کفر همیشه اعتقاد دی ځکه چې کافر اراده همیشه په کفر نه پاتې کېدو وي کله چې دی همیشه پاتې کېږي لهدا سزا به هم د همیشه ورکول پکار وي په خلاف د نورو ګناهونو څخه چې ګناهګار د مؤمن اراده همیشه د ګناه کول نه وي بلکې د کوشش او خواهش وي چې د توبې ورته ورکړل شي دله الله رب العزت د توفیق ورکړل دی وحدنا او الجند وعلى لار مرتقود لي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کفر اختیار زبر او زبردستی جبر در باندې نشته چې تاسو کې چې الله را لګلې په توبه مجبوري محض نه مجبور محض بنګنه وړي چې دا وو اعتراض وشو چې اندوانو چې د اندوانو په مذهب کې نه سانتیا د مونږ چې نه د اندوانو مذهب خلاف عقل دی بولي شبانو اوس راځو اتم اعتراض تا آیا ملحدین اعتراض کوي چې آیا د قران کریم د الله طرف راغلی دی مونږ په دې کې سلور پنځو دلایل ذکر کړی دي دا وضاحت موجود دی عبارت او شابه درځي آیا قران کریم د الله تعالی طرف نه راغلی دی او آیا نبی علیه السلام د الله تعالی بلکې سوال دي چې آیا نبی علیه السلام د الله رسول دی کنه دی شابه جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا کړی دا نبی علیہ السلام چې دا وکړه خو صغراش وکنه په دې سره معجزات پیش کړل نو څه شي شو کبراش وکنه نو نتیجه ته په خپل راوته چې الله تعالی نبی علیہ السلام څه دی
د الله تعالی پیغمبر دی کنه او د قران غونډه کې معجزه اوس موجود ده چې قران کریم د الله طرف راغله. اوس د تمام چې دا وایو دینه بعد ملحدین سوال کوي. ملحدین وایي چې موږ د قران کریم وته کې سورتونه جوړ کړی دي، نو موږ ورته دغه جوابات کوو ان شاء الله تعالی. دا عبارت یو غنه پس دغه جواب کوو. شابه جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا کړې ده صغرا ده، دا دعوا په تواتر ثابت ده، دلیل نبوت پیش کړل دا کبرا ده، یعنی معجزه ظاهر کړي دي. مولوی صاحب د قران معجزه ټول نه لوی ظاهر کړي ده. او څوک چې دعوا د نبوت وکړي او دلیل هم پیش کړي نو هغه نبی وي. نبی علیه السلام نبوت ثابت شو. اوس کبرا کومه چې دویمه مقدمه ده د دې برکه علامه تفتزانی رحم الله بشر العقائد کې دوه دلیل پیش کړي دي. شرح العقائد کې علامه تفتزانی رحمت الله علیه دوه دلیل پیش کړي. مولوی صاحب الحمدلله ګور موږ د بار اصول د الحاد رد منکو الحمدلله. ملحدین چې د علم الکلام زموږ چې د قدیم کوم دغه دي اصول او دینه تختی تانا خو ته به دې تراولي ته ورته دا مقدمات په جدید انداز پیش کړي. څنګه به پیش کړي لکه چې موږ ورته دا لاساتو سوالات او جوابات ورکړي چې ته وایې چې د قران غونډه کې جوړولې شم نو هغه ورته به د جدید اصول نه پیش کوو. هغه د لپاره الانتباهات اشرف علي تاج رحمت الله علیه چې کوم اصول ویل دي منصبانو نو دا ضروري دي ورسره. اول دلیل چا بس قران کریم د الله تعالی کلام دی او نبی علیه السلام نازل شوی دی. او تاسو په دې باره کې شوبوي چې دا الله کلام نه دی بلکې د باوجود دی چې نبی علیه السلام هم امیو کټا سوای چې ځان نه جوړ کړی نو بیا تاسو د دې پشان یو صورت جوړ کړئ او خای او خاندار چې تاسو په بلاغت کمال ته رسیدلی خو د دې باوجود تاسو نشئ جوړولای نو بیا په دې یقین وکړئ چې انساني کلام نه دی بلکې الله تعالی کلام دی. پس هغه د کوشش باوجود د دې مثال پیش کول عاجز پاتې شو نو په دې طریقه قران معجزه کېدل نبی علیه السلام معجزه پیش کول ثابت شو. ایبل سبانو دلته ملحدین سوال کوي سکه ملحدین سوال کوي چې راوي قران کریم مونته کې همغه څه شدي آیاتونه جوړ کړی دي سکړي دي آیاتونه لکه مسلمه الکذاب مې آیات جوړ کړو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وله ضرب وبل وله خرطوم طويل. اوس دا آیات پیش کړو نو لکه د دې قران کریم وضاحت کړی دی چې وما ادراک ما یوم الدین تا ته څه پته ده یوم الدین څه شه ده خپل قران بیا وضاحت هم کړی دی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اته قران کریم کې تا ته وضاحت کړی راشنا شي پیش کړی به د وضاحت هم کړی نو د پیل په اړه کې ور چاته پته راځي څه شه ده لکه هم سره او خرطوم سره ورته سره نو دې کې د معجز کېدو څه دي. موږ ملحدینو ته وایو چې دا اصل قران کریم چیلنج چاته ورکړی دی عربو له ورکړی دی. ایرشه یو پنجابی را پاسيږي یا یو پرسیوان را پاسيږي یا یو بل چې به ولا را پاسيږي او د پښتو په لغت او په ګرامر اعتراضات شروع کی. موږ د خپل پښتو په لغت نه پويګو د وزیرستان جبه د مروت جبه دی خو دا سخت جبه دي هغه چې وی ټول مجهولات صيغه استعمال موږ هغه میش او موږ ګوره ته سوچو که اوس موږ د پښتو خلک وړو دغه باړې والا مرګري دوړه وای وړو تا وای کنه وای اوس ته سوچو که موږ دوړه څه ته وایو دوړي موږ دې دغه سره چې جوړو کوي موږ هغه جماعت ته چې لکه دوړي موږ وای اوس ته سوچو کاله ګور د پښتو لغت درته سره بیا ته کاله زه په خبر خلک کاله څه ته وای سرو زرو ته وای دغه افغانانو د وزیرستان خلک کاله څه ته وای جامو ته وای شابه چې کالی دینځري دي دا دې اوس ته سوچو که یو د پښتو په ژبه کې دوه لغتونه دي او ته به پاسې کې د عربی او سوچ هار دی ولیکل ته ما ته قران جوړ کو نه. قران اصل مسله دا ده چې قران کریم عرب له چیلنج ورکړو. عرب سره د فصاحت او د بلاغت د قران کریم په شان یو صورت جوړ کړل شو نو پته ولګي چې قران کریم پوښولې دویم جواب کوم انسان چې د قران کریم د دې به ولي کې خیر زبیدر کوم دا کوي کوم انسان چې د قران کریم مقابله کول غواړي د قران کریم لوستل دي رښتیا ورته چې د مذهب رات کې ملسبانو ته چې د مذهب رات کې ته به هغه ځان خبرې کوي نه خبرې او جی دنه موږ له ست سوالونه کوو دا به تاسو لپاره ډیر اهم دي. تاسو به د مولدین نشي چې ما قرآن جو کو ته به دا سوال نو کی جس انسان نے قرآن کو اول سے تاخیر پڑھا نہیں ہے وہ کیسے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ بھی کلی اس کله نشي جو انسان قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے موږ د دنه ول ست سوالات کو. اول نمبر قرآن میں کتنے موضوعات اور مضامین ایسے ہیں چې دا اعاده او تکرار شوی وي. ما ته بیان کنه ډیر داسې آیاتونه دي داسې تکرار پکې موجود دي او مضامین ته پته ده تر ازي د قران مقابله دي شروع کړي د ځان دغه جوړ کې. دویم نمبر معاشرے کے بارے میں قران کریم کی تعلیمات کیا ہے د معاشرے د تمدن د لپاره د انسانانو د اخلاق د لپاره د انسانانو د فلاح د انسان د فلاح د کامیابی د لپاره د دنیا او د آخرت د قران تعلیمات ته پته شته اسی لګي د قران مقابله دي شروع کړه.
सलोरम ड्रीम नंबर कायनात के मकसद के बारे में कुरान करीम की तालीमात क्या है तो कुरान अगर द कायनात तो मकसद स्टो कनस्ता दे कायनात से मकसद स्टो कनस्ता तो कुरान करीम तालीमात सरी कते चरता द कुरान मकसदू मने द कायनात मुबारक तब ईमान रावड़ी तबे पासी की कुरान माने दराजत के सलोरम नंबर आखिरत की जिंदगी के बारे में कुरान करीम की तालीमात क्या है तो इंसान मजबूर भी और दा आखिरत दा नवे निजाम दो अदल नवे देश जुल्मु कनो دا د اخرت پرو دا د موږ د پاره څه شي دا یقینا درته کدا نه دا غریبانو سره غټ ظلم دی دا شکر دی چې دا د اخرت موجود ده دا شانته کې د فلکیاتو متعلق قران کریم تعلیمات څه دي ډاکټر مورس بوکای واقع الله معلومه ده کنه چې په اخرت کې ایمان راوړي چې الحمدلله نو ګور قران کریم داسې تعلیمات شپږم نمبر قران خپل تعارف د دنیا متعلق څنګه پیش کړي دنیا د خپل ځان څنګه پیش کړی دی قران کریم تا ته پته شته چې قران کریم څنګه دا سه معجز کتاب ته چې اوسه پر ټول عرب دا غنسی شدي عجز دې راولنه دا شانته کې ووم نمبر قران کریم د مختلفو ادیانو په اړه کې دا غوي د ترقۍ په اړه کې او دا غوي د هلاکت په اړه کې منظر لري تا ته پته شته ترازی د قران مقابله کې اتم نمبر زتا هو ته پښتوني یا ته د اردو ژبې خاوند آیا د عربي ژبې ماهرین د عربی ژبې د لغتو ماهرینو کله داوا کړی چې د قران غونډه کې قران جوړول شي ته بیا پاسې کې ته په کار خدای چې دا ژبې نه هم نمبر دا څو مشو اتم نمبر دا شو نه هم نمبر دا مستشرقین په اسلام باندې مختلف قسم اعتراضات کړي لکه ګور ظاهر شو ویل مور شو د نبی له سلام په شان اقدس کې به ادبي کتابونه لیکلي آیا دوی دا وکړي چې ما قران غونډه کې کتاب جوړ کړی نو چې د مستشرقین چې هغه کفار ته رسیدلي دي هغه قران په اړه کې د احادیثو په اړه کې د فقه په اړه کې د تاریخ په اړه کې مکمل ځا خبر کړل څنګه چې موږ مسلمانان خبر یو هغه اوس پورې اجازه دي ته پاسې کې اوس ته ټول اعتراضات دا غره پټ کې مولوی صاحب څنګه خاموش نه دي پوښتنه نو چې مستشرقین سره د مطالعه نه باوجود د قران نه عاجز شو دراوړل نه د آیات نه نو ته څنګه پاسې کې دا وکې لسم نمبر قران کریم چې کوم اصول بیان کړی دي دا ته پته شته نه نشته درته پته بیا د فصاحت او د بلاغت په اړه کې قران کریم لږ وجه ذکر کړی دی مولوی صاحب اوس ما خپل سبق پاتې کیږي چې دا بل مکمل ذکر کړی نو الحمدلله قران کریم مونږ کې کتاب سو نشي جوړول تاسو خواري کوي مولوی صاحب او تاسو راجمه کول کوي مولوی صاحب ښه اول وضاحت تاسو شو اول وضاحت دا وشو چې قران کریم په شاته کې سو کو کلام نشي جوړولای مولوی صاحب او کو سو کې جوړي دا شل اعتراضات مونږ دې کړی دي دا پته کوي بیا دلیل علامه تفتزانی رحمت الله علیه پیش کړی دی شابه زر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساده شوی داسې امور خارق لعادت دي کوم قدر مشترک دی عادت او کوم قدر چې مشترک دی حد تواتر ته رسیدلی دي اگر چې د دې تفاصیل جزئی واقعات سره په خبره احاد سره موږ ته رسیدلی دي هو دا څه دی دا په حد تواتر سره رسیدلی نو دې معنی عمل کول او عقیده ګرځول دا لازم دی مولوی صاحبانو شابه سیام برکانو دا ورو نبی علیہ السلام ته سلام کول او دا سارو شکایت کول دا غیر غدینه او بجای نبی علیہ السلام د کوته مبارک نو وبراوتل مولوی صاحبانو کله دا باندې سوالو کی چې دا خبره واحد نو ته ورته وي چې دا حد تواتر ته رسیدلی دی مولوی صاحبانو او په سونو خلک دا غنه سره کېدل او غیر به حالات جزئی واقعات د خبر احاد په درجه کې دي مگر قدر مګر یو تدریب راوي که تاسو دا ویل چې کله خبره واحد تاسو تلقي د امت قبول شي به شي حاصل شي به شي او بیا عقیده ثابتېږي مولوی صاحبانو شابه سیام دوی حد تواتر ته رسیدلي دي لکه شجاعت د علي رضی الله عنه او سخاوت د ادم تای په دې واقعاتو کې هر یو واقعه خبره واحد دی مگر هر یو واقعه دلیل شجاعت او دلیل سخاوت کې د حد تواتر سره رسیدلي بعضي اهل بصیرت د نبی رسول الله د نبوت په دوه طریقو سره ثابت کړی دی مولوی صاحبانو استدلال اولنۍ طریقه امام غزالی رحم الله پیش کړی دا او دویمه طریقه امام رازی رحم الله رحمت الله علیه هم یو طریقه پیش کړی دا استدلال پیش کړی امام رازی رحمت الله علیه هم پیش کړی شابه زر وایا اولنۍ استدلال کوم چې امام غزالی رحم الله پیش کړی دی حاصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حالات کوم چې په تواتر سره ثابت دي د نبوت د مخکې د نبوت د پس تبلیغ واقعي او تبلیغ په پوره کېدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات د نبوت نه مخکې دا و چې د مکی کفار او صادق الامین لقب سره رابللو همدارنګه د خوش اخلاقۍ د بت پرستۍ نه ځان ساتل او د جاهلیت او سمات خلاف کول او په غار حرا کې د الله تعالی عبادت کول وغیرہ د دعوت په سلسله کې لولي جابر د بادشاہانو ته دعوت ورکول او د مسلمانانو د قلت باوجود د دسه خوف نه و د فاطمه کې یو په مقره کافرانو د ډلو په شکل کې په اسلام کې داخليدل او تمام عرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدل او د اطراف د بادشاہانو نه هدايا وغیرہ راتل لیکن د دې باوجود به رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزۍ او شفقت او قناعت یو ذره پر نبی علیہ السلام الله رب ال سونه عزت ورکو سوره مقام ورکو د باوجود اب سو هغه عاجزي پکې موجود ده په زبانو د دنیا لپاره سره کار کوي اکثر به شي
به مولوی صاحبانو هغه بدل شي دین علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه دي داسې دي لکه چې په دې فرمان الهي کې ذکر شوی دي وانك لعلى خلق عظيم بس يا باوجود دې چې د مکې د کافرانو د سره سخت دښمنی و خو بیا یې هم په دې کې داسې عیب او نه منلو چې ګوته ورته ونیولې شي او د تن سسیس پکې پیدا کړل شي شابه کله چې دا حال له عقل یقین کوي چې دومره لوی کمالات د نبی عليه السلام نه علاوه بل ځای کې نشي جمع کېدای او بل ځای کې د جمع کېدل محال دي همدارنګه عقل دې خبرې په محال کېدو هم یقین کوي چې الله تعالی ټول کمالات په یو کس کې جمع کوي چا مبارک چې هغه ته معلومه چې د رسالت دعوه وکول سره به هغه پوره د روح تړي او بیا ورته الله تعالی دورش کار مهلت ورکوي او بیا د دین لپاره په تمامو دینونو غالب کوي او د دشمنانو په خلاف د مدد کوي او د دماغ د پس د اثر د قیامت پورې ژوند ساتي نو داسې سيزونه اعتماد پیغمبر نه علاوه بل څه کې نشي کېدای لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبو ثابت او ظاهر دی توضیح العقائد په اور پسې وګورئ مولوی صاحبانو دوی استدلال امام رازی رحمت الله علیه کړي شابه سیام امام رازی رحمه الله نه منقول حاصل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم منصب یعنی رسالت دعوه کړی دا او دا یې داسې خلکو په میسي کړی و چې سره چې کتاب غیر نه او تر شریعت تعلیم ورکړو او ډېر خلک په علمي او عملي کمالاتو کامل کړل او دنیاي په ایمان او عمل صالح خاصه کړ او د مکارم اخلاق یعنی حیا سخاوت صله رحمي اکرام زوی به د بلمه اکرام کول مولوی صاحبانو وغیرہ تکمیل وکړو تر دې چې په ډېره لږه موده کې په تمام عالم کې انقلاب قائم کړو داسې انقلاب یې قائم کړو چې د نظر پیش کول نه دنیا عاجزه ده په دې سره نور عقلي جوابات هم شته او دا دې چې ټوله دنیا د دې گواہی ورکوي چې قران کریم د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی د دوه کسانو گواہی څه کوي چې قبل کله چې قران کریم نازلې دوه صحابه کرامو بدلې دو د وحی ټول انداز د نبی علیہ السلام مبارک باندې بچي وحی رااله نو ګل هغه منته د بحد تواتر سره را رسیدلې د پولیس په دغه شانته کې نقلي دلایل په موجود دي ان انزلناه فی ليله القدر او دغه شانته کې تنزيل من رب العالمین دغه شانته کې نور هم غن جوابات دي چې قران کریم د الله تعالی کتاب دی او د الله د طرفه نازل شوی دی او دغه شانته کې سورۃ النساء آیات نمبر 85 کې الله رب العزت فرمایي افلا يتدبرون القرآن آیا د قرآن کې سوچ او فکر نه کوي کچره ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو دا بسوي په دې کې بدوي اختلاف بیا مونډله نو د قران کریم الحمدلله دا چې معجز کتاب دی چې دا چې ټول عالم د تنسن شي کولای مسبانو د دغه عاجز دي موږ دا سو وضاحت کړو قران کریم د خپل ځان په اړه کې چې کوم وضاحت کړی دی هغه ول ستوجه پاتې هغه ذکر کوم قران کریم اوریدو د قران کریم دا اوریدل چې دی دا کافر کوي که مسلمان کوي د سترګونه بوخ کیږي دا ملحدین دی قران مورید عبد الباسط چې ګوره د سترګونه بوخ کیږي او دا د قران معجزه ده په بل کتاب کې دا شته دا ګوره دا عقلي مثالونه به تاسو د خلکو ته بیانوي ډېر نمبر قران کریم تلاوت چې کله کې د سر د حیمانو یقینا درته موږ الحمدلله چې کله تلاوت کوو زړه مور سره سکیږي چې کله په ترجمه او په دغه سره ګوره یا ته اورا تلاوت او به د ترجمه ولا ورسته ورسره باندې سکیږي د زړه کې هغه انسان ایمان زیاتېږي که زړه کې سختی وي ته قرآن آیتونه او زړه به ورسره نرم شي قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ اس کی حقیقی فائدہ اٹھانے والے کون ہیں قرآن کریم وضاحت کړي چې در په حقیقی فائدہ څوک چتوي قرآن کریم وضاحت کوي چې دا په کومه ژبه کې نازل شوی دی او قرآن کریم وضاحت کړي چې دا د قرآن هغه معجزات دي چې قرآن کریم نازل شوی دی چا نه دی لیکلی ځان سره چا نه د دنیا کې لیکلې د چا په واسطه نازل شوی دی قران کریم وضاحت کوي چې د حفاظت په څونه طریقو سره شوی دی د قران کریم د پر الله رب العزت ورته ہے فصاحت او بلاغت محفوظ ساتل دي سر په نوم محفوظ ساتل دي د اسماء او رجال ډېر محفوظ ساتل دي احادیث محفوظ ساتل دي صحابه کرام ژوند محفوظ ساتل د ټول مفسرین ورته لږه په مختصر وضاحت کې راجمه کوم کې دا مکمل په دمه پیریډ اصل دي چې قران د حفاظت معنی دا شاته کې د ټول مفسرین ژوند محفوظ ساتل دي د قران کریم د برکت په عربي ژبه محفوظ ساتل دي قران کریم د برکت اسماء او رجال ټول محفوظ دي تابعین تابعین ټول ډیټا مقصد محفوظ ده نو دوه برکتی کتاب ته چې د پاره د لکونو خلکو ژوند محفوظ ساتل دي او به ته په قران کریم کې پاسيږي د قران کریم د حفاظت په مختلفو طریقو سره موږ بل سوال کوو د ملحدونو آیا کوم ملحد یا کوم یو داسې فلسفي داسې روحانی کتاب लिखे थे क्या किसी मुल्हिद ने ऐसी रूहानी व कल्बी इनकलाब पैदा कर देने वाले किताब लिखी है जिसके अंदर दुनिया और आखिरत और माजी और हाल और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम हालात के मुतालिक पेशन गोई मौजूद हो क़यामत पूरी जो सूरह वाक़ियात राजी साइंस चनन सूरह इजाज़त के कुरान मक्के वजाहत करे मौजूद है कि न दे
آیا دوی به داسې یو کتاب ولیکي دوی خو چې یو نظریه پیش کړي بل راشي هغه بله نظریه وله باطله کړي دغه شانته کې د فلکیاتو متعلق قرآن کریم چې څونه وضاحت کړی ټول 100% صحیح دي ډاکټر مورس بوکای چې په کتاب ولیکو ساينس بایبل او قرآن چې هغه به ایمان راوړلو دغه شانته کې لسم نمبر قرآن کریم وضاحت کوي کچره په دغه اختلاف موجود وي کچره دا د الله تعالی نه علاوه بل چا نازل کړي په دغه ډېر زیات اختلاف دی دا د یو اختلاف نه موجود کېدل د دې خبرې دلیل دی چې قرآن کریم معجز کتاب دی داسې څوک نشي پیش کولای نو دا اعتراض وشو سبب کم سبب سویب نمبر اعتراضات وایو نهم نمبر د قرآن کریم بعض آیتونه منسوخ شوي دي نو دې باندې ان شاء الله سبا وضاحت کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين